الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ويقيمون الصلاة دا بل شرطو چه دا قرآن مجید نبا ہدایت اغسوک علی چه عملا اطاعت تا تیاری او چه سوک عملا اطاعت تا نئی تیار او قرآن د ځان د پاره عملا امام نگرنی او د قرآن مقتدی او تابع جوړېدو ته تیار نئی نو هغه ته قرآن لار نه ښیي هغه د پاره قرآن هدایت نه دی وی به څه ټکي به ورته پکې معلومي خدای په سمه لاره باندې نشي تللی سمه لاره به هله ځي چې قرآن د ځان د پاره امام او چې قرآن د ځان د پاره امام کی عهد اطاعت وکي نو دغه عهد اطاعت مستقل او هم وقتی شکل مونږ دی او مونږ تحریک الصلوین ته نه وایي مونږ دغه افعال مخصوصه او اوقات مخصوصه کې دغه حرکات او سکنات او په دغه شرایطو او په دغه ارکانو چکم مشتمل دے دغه فعل او دغه عمل ته وي چې هغه معلوم پای کې نیتم دی او پای کې او دسم دی او پای کې وختم دی او پای کې زیم دی او پای کې څه کلماتم دی او پای کې رکوع سجدم دا بیا د هغې دپاره جماعتم دی او د هغې دپاره جمعاتم دی او د هغې دپاره اذانم دی او د هغې دپاره بیا د نه کولو سزام ده او په کولو باندې اجرم دی دائم ومما رزقناهم ينفقون اوس یو بل شرط دی هغه هم د قرآن نه د هدایت د اخیستو دپاره شرط دی هغه دا ده چې پیسه به لګوي انفاق به کوي خرچ به کوي چې مال د الله تعالی د رضا دپاره نه لګوي او د قرآن د وینا مطابق انفاق نه کوي نو دیم د قرآن نه هدایت نشي اخیستی شوم سړی او بخیل سړی او پیسه ټک سړی او د مال او د دولت بنده او ماده پرست او دنیا پرست د قرآن نه هدایت نشي اخیستی قرآن نه به هدایت هغه څوک علي چې هغه د پیسې سره مینه د الله د مینې نه رست وي نفس مینه د مال سره خو خامخای دا خو سوال نه پیدا کیږي چې سړی دی په عقل برابري او په دنیا کې دی موجودي او دی د مال سره مینه نه کوي دا بله خبره ده چې بعضې حضراتو هغه خپله مینه چې دی هغه مغلوبه کړي د قرآن او د سنت مطالبه دا ده چې د مال او د دنیا محبت باندې د آخرت محبت غالب کوي دا معنی نه ده چې د مال محبت د زړه نه وباسي دا د زړه نه وځي نه نو دا خو ذریعه د امتحان ده نو دا به څنګه وځي ته چې د سوال د پرچې نه ټول سوالونه کټ کړې نو جواب به داسې شي کې دا خو د پرچې کې چې دننه کوم سوالونه دي دا خو هغه سوالونه دي انما اموالکم و اولادکم فتنه ته چې په دې دنیا کې ازمیلی کېږي خو په دې ازمیلی کېږي چې مال دی او اولاد دی او مال ذریعه د ازمایش ځکه ده چې مال سره مینی اولاد ذریعه د ازمایش ځکه ده چې اولاد سره مینی نو انما اموالکم و اولادکم فتنه ستاسو مالونه او ستاسو بچی ستاسو دپاره دا د ازمایش ذریعه ده دا ستاسو د هغه د سوال دا کاغذ سوالونه دي
دا کوېسچن پیپر دی چې کوېسچن پیپر کې چې څه شی یا ته کټ کې نو جواب به څه شي ورکې دا کېدی نشي چې سړی دی عاقلي او مال سره دی مینه نه وي د لیونو ورسره مینه وي نو لیونی هم ډوډۍ پیژني پیسې پیژني ماشوم ورکوټی ماشومي هغه هم روپۍ پیژني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا مال ته مال ځکه وایي چې دا ټول انسانان دې ته ورمایله دي قد مالو د دې نورو نه سم میلوګان جوړ شوي دي ورته را روان دي مال او چا سره چې مال نه نو خلک ته خوا لاړ رأيت الناس قد ذهبوا إلى من عنده ذهبوا چا سره چې سونه ده هغه پسې خلک روان دي ومن لا عنده ذهبوا فعنه الناس قد ذهبوا چې ذهب وسره نه نو خلک ته خوا لاړ شي او اولادم داسې دی نو د اولاد محبت او د مال محبت په دې خو د سړي پته لګي د ایمان او د کفر په دې خو د اطاعت او د عدم اطاعت دا ټوله خبره په دې موقوفه ده نو چې د چا د مال سره د سره محبت نه وي نو هغه ولې به سود کوي بیا به حرام ولې ګټي نو قرآن چې وایي لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل د یو بل مالونه په غلطه طریقه مه خورئ خو مال سره مینه د خلک طریقې ته نه ګوري خو سمې طریقې باندې هم خوري او په غلطه چې په کومه طریقه ملاویږي په هغې خوري خو ځکه چې مینه ده چې مینه نه وي نو بیا لا تاکلوا اموالکم تساجد شو قرآن هم وایي وآت المال علی حبه ذوي القربى مال سره مینه یو بیا هم خپلوانو له او رشته دارانو له او یتیمانانو له او مسکینانو له غریبانانو له ورکوي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لویه نیکي خدا له چې کوم شی په خپله ډېر خوښ وي هغه بل له ورکوي او چې کوم شی د سره خوښ نه وي نو خزلې چا له ورکوي نه په دې کې خو څه خیرات نه دی خزلې خواص هم خلک د کور نه وباسي نو تا چې خزله د کور نه ویسته او چاله دې ورکړه نو دا تا خیرات وکړو مما تحبون محبت دې ورسره دی او چاله یې ورکړي نو دا شرط دی ومما رزقناهم من تبعیزی بعضې او ځینې څه حصه د هغه څه نه چې موږ دوی له ورکړه ينفقون خرچ کوي انفاق خرچ ته وایي انفق ينفقو وی لګو پښتو کې ته مونږ لګول وایو پیسې لګوي نو پیسې خو خلک هسې هم لګوي پیسې خو مسلمان هم لګوي هندوی هم لګوي یهودي هم لګوي ضرورتونه خو پیښېږي که غیر مسلمم انفاق کوي او مسلمانم انفاق کوي دلته خو دا ونه وي چې په څه کې لګوي ومما رزقناهم خو دې دی کې یو ټکی داسې دی چې د هغې نه دا معلومېږي چې دلته هر انفاق مراد نه دی رزقنا الله وایي چې ما وله ورکړو یعنی مومن په دې خبره عقیده لري چې دا مال چې مال را کړی دی دا الله پاک را کړی در حقیقت مالک هر شی خداست ای امانت چند روزه نزد ماست دا مال امانت را کړ نو دا د هغې څه حصه لګوي نو معلومه دا شوه چې د الله تعالی امانت یې ګڼي نو د الله تعالی د هدایاتو او د تعلیماتو مطابق خرچ کوي چې وایي دا د الله تعالی مال دی نو چې هغه راته څنګه وایي نو هغسې به خرچ کوم دا په دې رزقنا نه پته ولګېده ورنه غیر مسلم خو هم خرچه کوي رزق څه ته ویلی کېږي رزق رزق خو په عربی ژبه کې حصې ته هم وایي حصه وتجعلون رزقکم انکم تکذبون
رزق هغه شي ته ویل کېږي چې سړی د هغې نه فایده اخلي. کوم شی چې د هغې نه سړی فایده اخلي، لکه تفسیر قرطبي وایي چې الرزق ما صح الانتفاع به، ما صح الانتفاع به، چې د هغې نه فایده اخیستل درست دي. نو په دې کائناتو کې چې دا څه دي، د دې تمامو څیزونو باندې اطلاق د رزق کېږي. بیا په دې کې څه حصې داسې دي چې د انسان په اختیار کې دي او څه په اختیار کې نه دي. مونږ خو د دې هوا نه هم فایده اخلو، خو دا زمونږ په اختیار کې نه ده. دا مونږ له په دې معنا نه ده راکړې دا زما په اختیار کې. نو د دې نه معنا په دې هوا نه زکات نشته. د دې انور نه مونږ رڼا اخلو، انرژي قوت ته حاصلو، د ستوري او د سپوږمۍ نه، د ورځ او د شپې نه، د یخنۍ او د ګرمۍ نه، د ټولو نه مونږ فایدې اخلو. خو د هغې نه مونږ څه خرڅ کوو نه، ځکه چې هغه زمونږ په اختیار کې نه دي. خو چې کوم شی مونږ له راکړه چې ته د دې مالک شوې، د دې زید مالک نه دی، ته مالک یې، نو هغه شی کې بیا انفاق دی، مال دی، رزق دی. رزق بیا شکلونه دي، دا مال هم رزق دی، پوهېږې په خبره باندې، دا صلاحیت او اهلیت هم رزق دی، دا علم هم رزق دی. دې ټولو نه مونږ فایدې اخلو. دا ځواني او دا قوت او طاقت دا هم رزق دی. البته بیا په دې کې بعضې رزقونه داسې دي چې هغې دپاره شریعت نصاب مقرر کړو او هغې دپاره شرطونه ولګول، لکه مثلا سره دي او سپین دي او غواګانې دي او میخې دي او ګډې دي او بزې دي او فصلونه دي. نو هغې دپاره عشرونه او زکاتونه، زکات الذهب والفضه، زکات الاموال، نو هغې ته زکات بیا ویلی کېږي. او د ځمکې نه چې څه شی راوځي نو هغې ته بیا عشر وایي، ځکه چې بعضې ځمکو نه به لسمه ورکوي او بعضې نه به شلمه ورکوي. چې اوبه په پیسو وي نو هغه شلمه ده، او چې اوبه بې پیسو وي په باران او په خړګو اوبه کېږي نو دا مالیه در نه پرې نه ځي. خو ځینې څیزونه داسې دي چې هغې کې بیا دا نصاب نشته، لکه د انسان صحت، یا په مالونو کې بعضې داسې مالونه دي چې د هغې هم زکات نشته، لکه د انسان د یو سړي د ذاتي استعمال ګاډی سورلی، نو د هغې د زکات طریقې بیا نورې دي. پښتو کې چې څوک چاته څه شی ګران شي نو وایي ته راشه که نه د ځوانۍ زکات وباسه وایي. نو مطلب یې دا دی چې لږ زور وکړه که نه دې شي ته. نو دا د چا سره مدد کول، چا سره پڼ وړل، چا ته پڼ ورپشا کول نشي وړی. څوک کمزوری دی خپله غوټه نشي وړی، زور نشي کولی ورته، ته ورسره، دا هم د دې زکات دی، دا د دې انفاق دی. ستا سره ذاتي ګاډی دی او په ذاتي ګاډی ستا د ذاتي استعمال لپاره دی، نو په هغې باندې زکات نشته. چې په هغې زکات نشته، خو چې په لاره روان یې او چېرته څوک درته لاس درکړي نو پوهېږې چې تختۍ مې نه نو ورته لاس ګاډی ورته ودروه، او که یریږې چې تختۍ مې نو بیا ځه نو. دا زکات کور دی، په دې کې زکات نشته. خو دې کور له به میلمه راځي، مسافر به راځي، چېرته به کله زلزله شي، کله به سیلاب شي، کله به اپریشن شي، نو څوک به راشي نو خیر دی ډېره که پکې په دې بیټک کې په یو کمره کې چاله ورکړه ځای. ملنګ مسافر راغی نو ډوډۍ ته یې رامنې که، میلمه راغی نو ډوډۍ ته یې کېنوه. یعنې څه څیزونه چې د انسان په دې وس کې دي، علم د الله تعالی درکړی دی، نو دا د دې دپاره خو نه دی درکړی چې دا ته جمع کړي، دې نه څه شملې خو نه دي چې ته به یې شار به او څه به ترې کوچ راوځي، خو چا ته یې وښایه، چا ته یې وښایه نو دا یې فایده ده. نو دا د زکاتونو د انفاق مختلفې طریقې دي. دارنګې بعضې انفاقات داسې دي چې د هغه د نصاب سره هم تعلق نشته او د حولان حول سره هم تعلق نشته، لکه د مثال په طور باندې ښځې له مهر ورکول، دا هم انفاق، یا ډوډۍ ورکول، یا ولا جامې، یا ولا رهایش، یا بچو له رزق ورکول،
نو دا اجر دے ثواب دے حدیث کی خدا راغلی دی کنا چی ولو ان تجعلها فی امرأتک چی خلیق کم خزن وڑے پا خلقی ورکے دام اجر دے نو دا طول انفاق دے بیا پر انفاق نفقت الاقارب دے سوال گرے رے اغت سوالو کو ہاں جی سوال گرے ما واپس کوا اغتا وی سوال ما کوا ہوتا تا وی تے واپس کوا ما دارنگی دے زکاة نا علاوہ ان فی المال لحقا سوا الزکاة زکاة نا علاوہ ہم دیر حقون دی پا معلوم دی خاص قسم حالات را پیدا شي نو په مالدارو باندې دا لازم ده چې هغه د غریبانو سره مدد وکړي خلق بیکور شو خلکو باندې سیلاب راغی طوفانونه رااله سوکړه رااله وبا رااله زلزله رااله نو بیا په خلکو دا لازمه ده دی به داسې نه وایي چې ما زکات ورکړی دی او ما سره نور څه حق نشته زکات نه علاوه هم بیا ورکړي او اسلامي حکومت در باندې لازم کولی هم شي نو زکات کے خود دو قسمونه دي یو ته وی اموال ظاهره او بل ته وی اموال باطنه دا اموال ظاهره او چې کوم په حکومت په نوټس کې راځي نو داغه زکات به حکومت علی او تقسیمي به او چې کوم د حکومت په علم کې نه راځي تا چرته ځان لا پټه خزانه چرته جمع کړی دي سره دې پیغست دي خخت مختری چرته جمع کړی دي کور کې خخې کړی دي چرته او یاد یورپ د ملکونو مسلمانان چې پوندونه مونډونه په بالښتونه کې جمع کړي بالښتونه ته ډک کړي نو دا اموال باطنه دي نو د اموال باطنه او زکات به ورکړي اموال باطنه او دا زکات به ته خپل ورکړي او چاته معلوم نه دي چې حکومت ته معلوم دي هغه به تانه په زور علي توخذو ابدا علي نو دا ده مما رزقناهم ينفقون انفاق دا صدقات واجبہ پا کے شامل دی عام صدقات نفلیہ پا کے ہم شامل دی دا پا صحیح احادیثو کے دا مضامین ثابت دی کہ صدقات تطفئ غضب الرب صدقہ دا اللہ تعالی غصہ سڑی یو مصیبت را روانی او تا صدقہ کی نو اللہ تعالی استانا غا مصیبت لری اتقوا النار ولو بشق تمرة کروغه کجوره چاره نشي ورکول یعنی نیمه کجوره ورکا او پدیم د دوزخ نه بچ کی پدیم د دوزخ نه بچ کی صحابه کرامو کې د انفاق یو ډېر لوی جذبه و او رسول الله صلی الله علیه وسلم خو چرته سوالګر نه دی واپس کړي یو صادر یو زنانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام راوړو او ډېر په مینه ولا جوړ کړو او د نبی علیہ السلام دا ازار بند چې دی ازار چې ورته وایي د لنګ په ځای چې اغوندي د پرتوک په ځای دا زوړ شوی نو هغه صحابیه ولګېده هغه یې راولېږه نبي علیه الصلاة وسلام چې نبی علیه السلام کور ته لاړ هغه یې واغوستو مجلس له راغی کېناسته نو غالبا عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دی هغه ورته د خدای پیغمبر دا مال راکړه نو نبی علیه السلام بیرته لاړ هغه زوړ یې واغوسته او هغه نوی دله ورکړه دا وایي صحابه کرام ورته خدای ونه کړه تا ته پته و چې پیغمبر علیه السلام دې ته محتاج او هغه خو د چا سوال نه رد کوي خو تا ته بیا مو غوښتو هغه ما د دې دپاره غوښتی دی چې دا به زما کفن شي دا به ځان لکېدم پیغمبر علیه السلام واغوسته وجود سره یې ولګېده نو دا به زما کفن شي نو هغه بیا د کفن دپاره ځان له ساتلی چې وفات شو نو په هغې صادر کې بیا په کفن ما د دې دپاره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام څوک نه دی واپس کړي چا په کوڅه کې سوال کړی دی نو هغه هم ورکړل او چې چاته بار سوال کړی دی نو هغه او خاص کر په روزه کې خو اجود من الريح المرسله د سیلې نم ډیر زیات سخیو سیلې په ارسه لګي په کورونم لګي په دیوالونم لګي په پټوم لګي په شړوم لګي په کوڅوم لګي په ارسه چا څه وخت یو ځل د یو علاقې نه یو سړی راغلی دی او نبي علیه الصلاة والسلام نه مسلمان شو نبی علیہ السلام ته وی غریبی مسله لراکه په هغه ورځو کې قدرتي خبره دا و چې د زکات سمالونه او یو لوی علاقه چې کومه ده د دوه غرونو په منځ کې یو دره وه او د دې ګډو بيزونه ډکه وه نبی علیہ السلام یې زه دا واله دا ټول وی دا ټول وی دا ټول وه
سړی خوشحاله دی، په سوونو زرګونو بیزې دي او ګړي دي، ومخه یې کړې او کلي ته روان دی. یا قوم اسلمو، خلکو مسلمانان شئ، ځکه فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. محمد صلی الله علیه وسلم داسې ورکړه کوي او داسې بخششونه کوي چې اړو د غریبۍ نه یریږي نه، د غریبۍ نه اړو یریږي نه. نو دا اعطاء او بخشش او انفاق. انفقوا فی سبیل الله، لګوئ جماعتونه او هجرتونو کې او په جهادونو کې او طالب علمانو لا او مظلومانو لا او کونډو یتیمانانو لا او بېوسو بېکسو لا، څوک چې قرضداري دي هغوی لا، او څوک چې ګټه نشي کولی هغوی لا. خو الا من قال هكذا وهكذا وهكذا، چې کوم ځای لګي نو هلته یې لګوه. ينفقون في السراء والضراء، خوشحاله هم لګوه او که خفه هم لګوه. باللیل والنهار سرا وعلانیه، شپې ضرورت دی نو ورځې ته انتظار مه کوه، چې د ورځې ضرورت دی نو شپې ته مه کوه، چې ښکاره ضرورت دی نو پټ ته انتظار مه کوه، چې پټ ضرورت دی نو ښکاره ته انتظار مه کوه. انفاق کوه. هغه نفاق په باره کې خبره خو به وروستو راځي، خو هسې دا یو ټکی په ذهن کې سړی کښېني، دومره ډېر علمي نه دی، خو سرسري غوندې وال چې انفاق دا نفاق باندې چې حمزه داخل کې که نه نو انفاق ته جوړي، چې خرچه وکړي نو دا سړی پته ولګېده چې انفاق فی سبیل الله کوي، نو دا د نفاق نه بری، د نفاق نه ځان بچ کې. ځکه منافق د څه دپاره منافق؟ خو د دنیا د محبت د وجې نه منافق شوی. نو ته چې خرچه کوې نو ته به د نفاق نه پاکې بچ کېږي. او دا مال خو الله تعالی د خرچې لپاره را لېږلی. غالباً حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، و بعض روایاتوں کے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام ته فرمائی چې لا توکی فیوکی اللہ علیکی، دے بوجھے لغوٹا ما ورکوا، کنی اللہ تعالیٰ بالتا خپل بوجھے لغوٹا ورکی، لگوانو دا برن برازی، چې تا بند کړې نه برن بن راشي. جرند باندې دانې رواني نو چې هغه ته وړه وباسي نو نورې دانې د بره نه راځي، او چې هغه بنده شي نو د پاسه نه پې هغه وړه چې په شیشي کې راکوزېږي هغه پرناله پسې هم بنده کړي، دا چې هغه دی نه وباسي نو څه ورته دانې ورچو، دانې ورته هله ورچوي چې هغه دانو نه وړه جوړوي او لرې کوي، او که ځان سره یې جمع کوي نو بیا ورته نورې دانې نه ورچوي، دا خو خیم کېږي، هغې ته خیم وایي. دا ټکی راته رایاد شو، وایي جرند د خیم شو ونښته، ځکه چې هغه خرچ کوي نه. نو خرچ کوا. یبن آدم انفق علیک، د آدم بچی خرچه کوا چې زه د باندې خرچه کوم، لګوه چې در کوم. او حدیث کې راغلی دی الله تعالی دو ملائک دی آواز کوي، یو ملائک وی اللهم اعطی منفقا خلفا، الله تعالی چې څوک یې لګوي نو نورې وله ورکوي. او بل ملائک آواز کوي اللهم اعطی ممسکا تلفا، الله چې څوک یې نه لګوي نو د هغه پر مال تباهي راولي. حدیث کی راځي د بخاری حدیث دی، پخوا په زمانه کې یو سړی و، هغه په لاره باندې روانو، اواز یې واورېده په دې وریځ کې، چې وریځ کې آواز وشو، لږه غونې وریځ، اسقي حدیقة فلان، وریځې کې آواز وشو چې لاړه شه وریځې او د فلان کې سړي باغ اوبه که. نو بس دی حیران شو، د آواز چې واورېده ګرځېده، وریځې ته یې کتل، یو ځای کې وریځ ورله او هلته ګړ ګړ نور ځایونو کې شینو، هلته باران شو. چې باران شو بس دی روان شو هغه باران طرف ته، چې ګوري یو سړی دی او خپله کودالۍ مودالۍ بیلچې ورسره ده، هغه کودالۍ بیلچې سره روان دی او په خپل باغ کې اوبه کول کوي. ته دې تپوس وکړې ستا څه نوم دی؟ نو وایي زما فلانکی نوم دی. چې کوم د په وریځ کې اورېدلی وایي هغه نوم؟ ښه ته فلانکی؟ بیا وایي دا په تا کې څه کمال دی چې ستا دا باغ اوبه کېده د بل چا باغ نه اوبه کېږي؟ نو هغه ورته وایي چې زما خو دا چل دی چې زه دا باغونه اوبه کوم او دې باغ کې چې کوم آمده نه شي نو هغه 3 حصې کوم،
نو یو حصہ خپل ځان له په خپلو بچو باندې ولګوم، یو حصہ د الله تعالی د رضا دپاره ورکم، او بله حصہ په دې باغ کې ولګوم، نوي بوټي پکې ولګوم، پولې مولې ولې برابرې کړم. دا مې کار دی. وی ښه دا ځکه وی دا ته زما نه تپوس ولې وکړو؟ وی په دې وریځ کې ما ستا نوم واورېده چې د فلانکي سړي باغ وبکړه. نو دا ځکه چې ته انفاق کوې نو تاله درکوي، چې بلې ځان نه پرې نو هغه ته وایي زه ته ګرځه. نو دا دی مما رزقناهم ينفقون. او زه چې په څومره خبره پوه شوی یم نو دا انفاق چې دی که نه دا ډېر لوی عمل دی، او دا زمونږ په خلکو کې دا غټ مصیبت دی چې خلک انفاق اول کوي نه، او چې کوي نو انسان او بنده ورته نه ښکاري ضروري چې د دې بنده ضرورت دی دله پکار، خو دیوالونه پې غټ غټ جوړ کا، پوهېږې په خبره ښه پاخه او ښه مضبوط جوړ کا، خیر دی که سړی د لوږې نه مري. او هغسې کار پې وکړه چې هغه کوم کار چې دی هغه شوشه او خلکو ته ښکاره شي، خلکو ته ښکاره شي. او په حدیث کې خدا راغلی دي چې اووه قسمه کسان به د الله تعالی په خاص سوري کې چې کومه ورځ به بل سوری نه سوا د الله د سوري نه، یوم لا ظل الا ظله. نو په هغې کې یو کس دی رجل تصدق بصدقة چې صدقه ورکي فاخفاها پټه ورکي حتی لا تعلم یمینه شماله ما تنفق یمینه، چې ښی لاس ورکوي نو ګس لاس ته پته ونه لګي. یعنی د فقیر د عزت نفس خیال وساتي، چا چاله ورکي د هغه په ځان باندې احسان ومني، او هغه ته بیا داسې ګوري نه چې دا ته ما تاله څه درکړم نو ته اوس جوړې د ما شکریا. نه، انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا. دا الله د رضا دپاره درکو، زما نه بس بدلې محتاج یم او نه د ما شکریا، ده به ستا شکریا ادا کړم چې تا قبول کړو. فلقتحم العقبه، هسې غټې غټې خبرې کوي او لا ډیری ته نه دی ختلی، لا ډیری یې نه ده پار کړې. وما ادراک ما العقبه، ډیری پار کول څه ته وایي؟ فک رقبة، غلام د غلامۍ نه آزادول، او اطعام فی یوم ذی مسغبة، د لوږې په ورځ باندې چاله ډوډۍ ورکول، چاله یتیما ذا مقربة، خپلم دی او یتیمم دی، او مسکینا ذا متربه، غریب دی او په خاورو کې ککړ، او ثم کان من الذین آمنوا. دا کارونه خو د هغه چا نه به قبلیږي چې ایمان پکې، نو مؤمن له پکار ده چې دا او زمونږ مسلمانان په دې نه دي، اول خرچه کوي نه، چې کوي نو په داسې طریقې کوي چې بس هغه کارونه وکړي چې هغه کارونه څه ښکاره شي، داسې پته یې ولګي چې هلکه داسې چلو شو فلانکي دا چلو کو، او چې غریب له پټې ورکړي د هغې نه خو یو الله پاک خبرې بل څوک خو ترې خبرېږي نه، دی داسې کار نه کوي. نو دا مونږ چې په دې ځای په دې جوماتونو باندې او په یو شي او په بل شي باندې بې ځایه بې ځایه خرچې کوو، د هغې نه بغیر هم کار کوي. او بل طرف ته مونږ ته پته چې دلته غریب او یتیم او مسکین دی، فقیر دی، قرضدار دی، خو چونکې هغې نه خو شو شانې جوړېږي، هغې نه خو څوک خبرېږي نه، او د ده خو کار د خدای د رضا سره اړوي نه، د ده خو کار د شوشه سره یي، ځان د ښودلو سره یي، نو دا خو ریا شوه، نو خو الله تعالی بیا نه قبلوي. پیسې هم قل انفقوا طوعا او کرها لن یتقبل منکم، دا که خرج کوې که نه خرج کوې نه قبلېږي، ځکه ته یې خرج کوې خو د خدای دپاره خو نه خرج کوې، ته خو یې د ښودنې دپاره خرج کوې. نو ومما رزقناهم ينفقون، رزق ما يصح الانتفاع به. د اهل سنت والجماعت او د معتزله په منځ کې د رزق په تعریف کې یو اختلاف دی. هغه دا دی چې اهل سنت والجماعت رزق دی ته وایي چې انتفاع پې اغستی کېږي، حلال یو که حرام. هغه حلال هم رزق دی او حرام هم رزق دی، خو حلال حلال رزق دی او حرام حرام رزق دی. حلال خورې نو ښه به یو، چې حرام خورې نو حلال رزق خورې نو اولاد به د صالحي. ها جی دوه خبرې نه دي، دا ډېرې زیاتې اهمې دي. یو حلال رزق خوراک د دې په نتیجه کې د سړي د دنیا د معاملو اصلاح کی، اولاد د سړي نیکانی صالحانی سم لار باندې روان.
زمونږ یو مولانا دی غالبا چلاسی بابا دا خبره کړې که بل چا کړې نه رښتیا بل یو مولوي هغه نه ده کړې بل یو مولوي هغه وایي حرامي دوه قسمه وایي یو حرامي د دین دی او یو حرامي د مال دی وایي زه چې چاته حرامي وایم نو دې معنا دا نه ده چې دا هغه بل شان حرامي دی بې پلاره دی وایي زه ورته دا وایم چې دا د دین په لحاظ سره حرامي دی د دین په لحاظ سره حرامي دی یا حرام خوري او یا په دین عمل نه کوي نو حلالي معنا دا ده چې حرام حلال حرام و نزان ساتي نو هغه په اولاد کې الله تعالی دومره خیر او برکت پیدا کړي د عبدالله ابن مبارک تاسو پیژنې که نه پیژنې دا تاریخ کې وګور نو دومره عظیم انسان چې د سړي ورته زړه وشي چې کاش دا خو مې هم لیدلی وی رشید یو ځل هارون الرشید په خپل چت باندې ناست دی او وینځي غلامان ورسره دي نو یوه وینځې ته تپوس کړی دی چې هغه ځای نه عبدالله ابن مبارک را روان دی نو دا دنیا وله ور روانه ده دی خو د خراسان د امام بخاري استاذ دی د امام ابو حنیفه شاګرد دی دا دومره عظیم انسان دی چې مالم ورسره ډېر دی نعم المال الصالح للرجل الصالح او علم هم ورسره علم دی هر کال حج لځي نو چې حج لځي نو خپل هلکه وایي په کلي کې اعلان وکړي څوک څوک به حج لځي نو خلک وایي مونږ به ځو زید به ځي عمر به ځي دا به ځي دا به خیر شاه به راغونډ کړي پیسې راغونډې کړي چې ځو نو هغه پیسې راغونډې کړي څومره پیسې په حج لګي 100 روپۍ پې لګي 2000 روپۍ پې لګي ښه دا راوړی دا په یو بکس کې جرانده کې ولیکي عبدالله دومره راکړی عبدالرحمن دومره راکړی زید دومره راکړی عمر دومره راکړی فاطمې دومره راکړی سعیدې دومره راکړی عبدالله دومره راکړی دا نومونه ولیکي نارینه که زنانه بیا هغه پیسې په بکس کې بند دي چټ ورسره کېږي بیا چې په لاره ځي نو د دې ټولې قافلې خرچه په خپله کوي هغې ته وایي تاسو پیسې راکړي دي که نه بس دا پیسې لګي ټولې قافلې خرچه په خپله کوي بیا هلته چې مکې معظمې نه مدینې منورې نه واپس راځي نو دا چې څومره ورسره ملګري دي دې ټولو ملګرو ته وایي چې ښه ته بچي له څه اخلې ښځې له به څه اخلې رور له څه اخلې او وایي زه به وله دا علم دا ښه راځي چې دا وسلي بیا به حساب کتاب کوو خیر نو هغه ټول کسان خپلو خپلوانو له تحفې والي تحفې والي بیا واپس را روان شي بیا خرچه کوي چې کلي ته راورسي نو بیا وایي زید ستا ما سره 1000 روپۍ وي ها دا وال وایي دا خو نه نه بس تا خو نیت وکړه تا خو راکړی وی تا یې ولګېدې نو ته په دې خوشحالېږه نه چې پیسې دې هم بچت شوې او نیت دې هم صحیح شو تا په خپلو پیسو حج وکړو په دې لاره کې تا ته چا ویلي چې ستا پیسې به تا ته واپس میلاوېږي نه نو اوس په دې نه خوشحالېږي چې پیسې هم درته واپس میلاو شوې او نیت باندې متعلق خبره ده خو تا په خپلو پیسو حج وکړو زما پای خو دې نه دی کړی پیسې ټولو له واپس ورکړي یو ځل په لاره باندې روان دی حج له او ډېرې پیسې ورسره دي نو په لاره چې وکتل په یو ځای کې دمه کې نو یو ماشومه جنۍ راووته او په ډیران باندې یو چرګه پرته وه مرداره نو داسې خوا و شاته یې کتل نو زر یې هغه مرداره چرګه راواغسته او کور ته یې دنګه کړه نو ده خپل غلام ته ووایي نوکر ته یې ووایي چې ورشه نو معلومات وکړه چې دې ماشومې دا چرګه ولې به وړه هغې چې هغه ماشومې وروړه هغه ماشومه راووته ورته وایي تا دا چرګه هغې وایي دا خو د چا ونه دا خو مرداره وه وایي نه نه داسې نه وایم چې دا تاسو وړی ولې دا خو مرداره نه ده نو هغې وایي چې نن درېیمه ورځ ده مونږ خو څه خوړلي نه دي مونږ دپاره مردار هم جایز دی څوک هم شته نه چې مونږ پلار هم مړ دی او څوک نشته مونږ دپاره دا مردار هم دی بس عبدالله ابن مبارک وایي چې زما حج وشو زه نور حج ته نه ځم څه کالې به زه نو هغه چې څه پیسې وي ورسره هغې نه یې دومره پیسې ځان له واپس کړې چې واپس پې کور ته ورسي او هغه پیسې ټولې راوړې او هغه کور والے له یې ورکړې ورته وایي چې بس څوک ځي نو هغه دې ځي او زه خو نه ځم ما خو خپله حصه پیسې دي نو دی داسې را روان خلک دی چې به راته خلک به وله استقبال لاسونه به یې وله ښکلول او چا به وایي چې ما ولیدې نو هارون الرشید ته هغه وینځه وایي دا څوک دی هغه وایي دا څوک خراسانی به یي پته نه لګي څوک به یي هغه وایي نه نه امیر المؤمنین خبره داسې نه ده تا دا خبره ډېره اسانه واغسته خلیفه ته نه تاسې موږ خلیفه وایو ورته خلیفه ته نه خلیفه دغه دی امیر المؤمنین دغه دی خراسانی دی او که غریب دی او که افریقانی دی او که ملنګ دی او که درویش دی تا له خو خلک پولیس په ډنډخ په زور باندې خلک راجمع کوي چې استقبال لی راشي ستا دیدر نه او ستا لاس او ملاولو له څوک راځي او هغه
چا ورته نه دي ویلي چې راځئ، خو د خپله ځانه خلک لارې ورته پرېږدي. څوک پرې هر سړی وایي چې ما ورسره لاس میلاو کړی چې ما ته یو خیر میلاو شو. نو دا عبدالله ابن مبارک چې دومره لوی سړی دی، نو د ده وجه بنیادي څه ده؟ خبره مې په حلال خوراک پورې راوسته. د ده پلار مبارک چې دی که نه، مبارک دا په یو باغ کې مزدور دی، په یو باغ کې چېرته مزدوري کوي چې ګوري لښتی را روان دی په یو ځای کې چې ته مزدوري کوي، لښتی را روان دی او په هغه لښتي کې چېرته دانه ده، د مڼې دانه ده. بیا هغه مڼې دانه ده راغستې ده، چکې ته والی دی. بیا سوچ کړی دی چې یاره که دا د چا وه، نو په دې لښتي رسې روان دی هلته چې ورسېدې باغ دی. په هغه باغ کې مالک ناست دی، وایي یاره دا مڼه که د دې باغ نه وي نو ما نه غلطي شوې ده او دا هغه بیا لګېدلی دی او دی په دې خپل باغ کې نوکر کړی دی. وایي چې زه ته خو ډېر امانتدار سړی یې، نو په دې باغ کې ما سره مزدوري کوه. په باغ کې به انارونه وي، مڼې به وي، هر څه به پکې. د باغ مالک راځي او د باغ ته وایي، ده ته وایي عبدالله د مبارک ته وایي چې یاره انار را وشو کوه، خواږه غوندې انار راوړه. دی چې انار راوړي چې هغه مات کې قدرتي هغه تراوي، بیا ورته وایي بل راوړه، هغه هم ترې وي، بیا چې بل راوړي وي هغه هم ترې وي. نو دا مالک ورته غوسه شي، ورته وایي مبارکه ته تریو او خوږ پېژنې که ذوق دې ختم شوی دی؟ هغه ورته وایي چې یاره صاحبه زه خو تریو او خوږ پېژنم، خو زه خو د دې نه نه یم خبر چې کوم تریو دی او کوم خوږ دی. وی ته په دې ونو کې چېرته انار نه دی سکلی، ته د دې نه نه خبر؟ وی تاسو د دې انارو د سکلو دپاره خو نه یم برتي کړی، تا خو زه د حفاظت دپاره برتي کړی یم. وی تا د اوسه پورې انار نه دی سکلی؟ وی نه ما د سکلو دپاره خو نه دي که نه، تا ما ته نه دي ویلي چې دې نه خوره، تا خو ما ته ویلي دا ساته. هغه وی ښه. نو کور ته راغی، خپلې ښځې ته یې ویې چې داسې چل دی چې زمونږ د باغ دا مزدور نه دی دا مبارک، دله زه دا خپله لور ورکوم. هغه ورته ویې ښځې ورته ویې روغی لیونۍ روغې څه به غریب سړی دی مزدور، د کم ځای به او مزدور دی د باغ، او زه دومره ملک یم او دومره فلانکی یم او زما خاندان دی او زما خیل دی او زما لور به داسې غریب سړي ته ورکې. هغې ورته ویې غریب دی نو مالدار به شي. ویې څنګه به مالدار شي؟ دغه باغ به وله ورکړو نو مالدار به شي، لور به م وله ورکړو دا باغ به م وله ورکړو. نو ویې دا ولې داسې چل کوې؟ ویې زما مطلب په داسې سړي کې دی چې هغه امانتدار او ما ته دا سړی انتهایی امانتدار معلوم شو. دا د سړي پسې خو خلک ګرځي، دا سړي ته خو خلک مینتونه کوي چې ته زما دا لور واخله. نو بس هغه ښځه خو بیا پویه وه، نو راضي شو. نو هغه باغ یې موله ورکړه او بیا هغه لور یې موله ورکړه. نو دا د هغه رزق د پاکۍ نتیجه وه چې د عبدالله غوندې زوی وله خدای پاک ورکړ. یو دا خبر. دویمه خبره دا ده چې واذا قلتم فاعدلوا، چې خبره کوې نو خبره د انصاف کوه، ولو کان ذا قربا، چې خپل دی د هغه دپاره هم تله مه درنوه او خبره مه بدلوه، او چې دشمن دی نو د هغه دپاره هم خبره مه بدلوه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما. د چا د مالدارۍ د وجې نه هم خبره مه بدلوه، د انصاف نه اخوا دې خوا مه وړه، د عدل او د انصاف نه مه وړه، او د چا د غریبۍ د لحاظ د وجې نه هم اخوا دې خوا مه وړه. غریب دی نو چې ظالم دی نو ته په تندر لګې، غریب شو نو غریبي جدا شی دی، خبره خو د هغه لپاره مه بدلوه. د بعضې خلکو دا خیال دی زه د غریب ملګری یم، چې غریب ظالم مې دی ملګری. نه جی چې ظلم کوي نو بیا ملګرتیا مه کوه. ان یکن فقیرا غنیا او فقیرا فالله اولی بهم، که غریب دی او که فقیر دی خدا خو الله تعالی تقسیم کړی ته دې پرې ته خو واذا قلتم فاعدلوا، چې خبره کوي نو خبره د انصاف کوه او د دې نتیجه به صحیح. نو قرآن کې وایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا، خلقو د الله نه ویریږئ او سیده خبره کوئ، سدیدا روغه خبره د عدل د انصاف حق خبره کوئ. نو چې دا خبره صحیح کوي که نه نو ګوره یصلح لکم اعمالکم، نو ستا په عملونو کې که څه کمزوري نو الله تعالی به چې دا وباسي، دا بیا الله تعالی ته پرېږدي. ستا د اعمال صالحو سمول او درست کول دا موقوف دی په دې معنی چې ته خبره څنګه کوې.
نو چې ته خبره درسته کې نو یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، نو عملونه به دې ټیکي، او چې عملونه دې ټیک شي نو بخښنه به درته الله تعالی وکړي. نو دا دوه خبرې دا بنیادی اهمیت لري، حلال رزق او د حق او د عدل مطابق خبره کوي. نو دا ومما رزقناهم ينفقون. نو رزق د اهل سنت الجماعت په نسبانه رزق څه ته وایي چې پاره فایده غسته کیږي، آرام یو کا لالی خو چې حلال خوري نو خبر یو چې آرام خوري دا پاره پورې خبره وګدا شو لګا. اهل سنت والجماعت په مقابله کې معتزله وایي چې الحرام ليس برزق، حرام رزق نه دی، حرام وی رزق نه دی. غلا دی وکړه، سود دی وکړو، ډاکې دی وکړي، د چانه دی په زور واغستو، پردی حق دی وخوړ، و دا رزق نه دی. نو دا تفسیر قرطبی والا یو خبره کوي، نو زه په هغې باندې لږ تنقید کوم، ذکر ته خبره کوم، ته پې خفه کېږي او که خوشحالېږي، خو زما خبرې ته به غوږ دی چې زما خبره صحیح وه نو علې به، که نه نو بیا پرېږدوه. قرطبي والا خو لوی سړی دی، زه خو د هغه په مقابله کې څه نه یم. نو هغه دلته دا لیکلي دي چې حرام خو رزق نه دی. معتزله خبره غلطه ده. د معتزله خبره څه ده؟ ولې غلطه ده؟ نو هغه یو مثال ویلی، و یو ماشوم دی، د ماشوموالي نه غلو د ځان سره اوچت کړ، ډاکوان ویو، او ډاکوان ډاکې کوي، او دا ماشوم د ماشوموالي نه په حقه ډاکو کې رالوی شوی دی، او هغه د ډاکو هغه ډوډۍ خوري، او بیا جوړ چې لوی شو نو په خپله مخ ته غټ ډاکو جوړ شو، نو بیا هم ډاکې کولې تر دې چې په دې ډاکو کې مړم شو. نو قرآن خدا وایي چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها، هیڅ زنده سر داسې نشته دی چې د هغه رزق الله تعالی ذمه نه اخیستی، د هر چا د رزق ذمه اخیستې ده. نو دې معنا دا ده چې دې ډاکو له الله تعالی روزي ورکړې ده. دې آیت خدا معنا ده چې هر څوک چې دی خو هغه الله تعالی څه ورکوي؟ روزي ولا ورکوي. حال دا دی چې که د معتزله او دا خبره درسته شي چې حرام رزق نه دی، نو دې سړي خو بیا حلال خوړلی نه دي، دا خو ټول عمر حرام وخوړه. نو ځکه د معتزله خبره غلطه ده، ځکه چې بیا به دا سړی وایي چې تا خو وایي چې الله تعالی رزق ورکوي، ما له خو الله رزق را نه کړ، ځکه رزق خو حلال ته وایي، ما خو ټول عمر حرام وخوړ. نو وایي پته ولګېده د معتزله خبره ټیک نه ده. زه م وایم چې د معتزله خبره ټیک نه ده، خو ستا دا سوال جواب هم ټیک نه دي. ولې ټیک نه دي؟ ځکه ته رزق صرف ډوډۍ ته وایې، دقه پکې غلطي ده. حال دا دی چې رزق یوازې خوراک ته نه وایي، رزق اهلیت ته وایي، صلاحیت ته وایي، عقل ته وایي، پوهې ته وایي. دا هوا چې ته خورې دې ته وایي، دا ځمکه چې ته پې ګرځې دا د رزق دی، دا بستره چې ته پې سملې دا رزق دی، دا څه شی چې ته استعمالې، دا غوږونه، دا سترګې، دا ستا عقل، دا رزق دی. هر هغه شی چې ته د هغې نه فایده الی، مونږ چې ته فایدې الو نو یوازې ډوډۍ ده او یوازې اوبه دي. نو دا ډاکو به ما ته څنګه وایي؟ دی زما په مخ کې ودرېږي چې ما رزق نه دی خوړلی، چې زه دی پوه کړم چې دا هوا چې تا خوړه، او دا یخني او دا ګرمي چې د دې نور نه تا اخېسته، او دې نه تا فایدې اخېستې، دا په دې ځمکه چې ته ګرځېدې، نو دا ټولې ارامې وي. نجی تا خود الله تعالی د ډیرو رزقونو نه فایدې اخیستې دي، خیر دی که ډوډۍ دی ارامه خوړل. تاسو په دې پښتو باندې پوه نه شوئ. نو دا په دې معنا دا خبره خطا ده چې رزق یوازې ډوډۍ ته نه وایي، هغه غالب چې وایي که نه، غالب چېرته ځمکه یې خرڅه کړې وه، که څه پیسې راختلې وې نو قرضونه پرې د دوکاندارانو د وړو او د هر څه وو، نو هغه ولګېده، نو هغه شرابي و، نو شراب یې کور ته راوړ. نو ښځې ته تپوس وکړو چې پیسې وې، چې پیسې خو مې میلاو شوې، خو نو ویې دا بدبخته دې پرې راونه، خو ډوډۍ به دې پرې راوړې وې، اوړه به دې پرې راوړې وې. هغې ویې ګوره ښځې د رزق وعده الله تعالی کړې ده او د شرابو یې نه ده کړې. نو دغه هم بېوقوفه و، هم د فری میسن رکن. رزق حرام دی او که حلال دی دا د الله تعالی له طرف نه دی. رزق وایي هر هغه شي ته چې هغه انسان د هغې نه فایدې اخلي، او حرامیږي او حلالیږي په هغه ذرایعو باندې چې ستا جیب ته او ستا ملکیت ته د راتلو لارې حرامه وه، نو دغه رزق حرام شو.
او چې حلال و نو دا او په حرامېدو زیاتیږي نه ګورئ په دې ځان پوه کړه لارې صرف بدله شوه نور زیاتیږي پې نه وي به هم هغه مرجه څه تا ته میلاوي خدا د انسان هغه غلطي البته یو فرق پکې راځي په جلتی او په دې تاخیر کې تعجیل او تاخیر کې فرق دی 15 روپۍ ستا په قسمت کې حلال لیکلي شوي دي ستا په قسمت کې 15 روپۍ دي اوس که ته انتظار وکړې کېدای شي دا 15 ورځې پس راځي 10 ورځې پس راځي 20 ورځې پس راځي خو د انسان غلطي دا ده چې د انتظار ونه کړي نو په غلطه لاره د پیسو د حاصلولو کوشش وکړي چې په غلطه لاره د دې پیسو د حاصلولو کوشش وکړي نو میلاو شي ورته هم حقه 15 روپۍ خو په حرامه نور په دې زیاتېږي نه پوهېږې په خبره باندې چې څه دي هغه دي خو که انتظار کې د دې وجه نه دا د حدیث نه زه دا مفهوم علم چې ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه في الحرام او كما قال عليه السلام که د چا روزي سست را رواني او د ده ورته نن ضرورت دی او نن جیب خالی دی نو د دې معنا دا نه ده چې نن نشته نو سبا به هم نه نو کېدای شي سبا راشي خو دی وایي یاره انتظار مې وکړو ما خو ډېره موده انتظار وکړه خو رانلې چې رانلې نو دی په حرامو کې طلب کوي چې په حرامو کې طلب کوي نو په حرامو کې به ورته هغه 15 روپۍ میلاویږي خو حرام یې به ورته میلاویږي او چې صبر یې کړی وی نو عمر ته 15 روپۍ میلاوېدې خو په حلاله به ورته میلاو شوي وي د ده د جلتۍ د دې حلالو نه شی حرام کړو د 15 نه لس نه کړو د خپل اصل نه زیات نه کړو صرف دومره که چې هغه جلدبازي وکړه او جلدبازي د شیطان کارو نو په ځان باندې هغه شی حرام بس وله په حرام راغلی او چې صبر یې کړی وی نو حلالې به راغلی تاسو په دې پښتو ورسېدې که ونه رسېدې دا بنیادی خبر ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه نه چې موږ وله ورکړو نو خرج کوي به او چې خرج نه کوي چې مال ورسره نه وي نو څنګه به خرج کوي بیا دا یو خبره ذهن کې کېنوئ چې د عامو صحابه کرامو دا مسلک دی د عامو صحابه کرامو جمهور تقریبا د اجماع سوا د ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ نه چې مال جمع کول چې دي مال جمع کول دا مطلقا ممنوع نه دي مال جمع کول ال ممنوع دي چې د هغې نه زکات نه ورکړی کېږي والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل الله په دې باندې د علماو اتفاق چې کوم مال چې د هغه نه زکات ورکولی کېږي نو که هغه په دې ځمکه کې دننه یي او که د ځمکې نه باري دا کنز نه دی او کوم مال چې د هغې نه زکات نه ورکولی کېږي نو که هغه په ځمکه کې ښخ او که په جیب کې دا کنز دی کم مال چې د هغې نه زکات ورکولی کېږي نو که دا لږي او که دا ډېري نو دا جایز دی او د ده جمع کول جایز دی او کم مال چې د هغې نه زکات نه ورکولی کېږي نو که دا لږي او که دا ډېري نو دا ګناه دی اصل کې د کنز تعلق د دې سره نه دی چې په ځمکه کې دې ښخ او یا ډېري دي د هغې تعلق د دې سره دی چې زکات یې ورکړی کېږي که نه نفقات چې کوم اخراجات دي تا باندې ضروري دي هغه ته ورکې که نه ورکې نو که هغه ته ورکې نو بیا خو نعم المال الصالح للرجل الصالح بیا خو د حلال مال د ښه سړي دپاره بیا د الله تعالی نعمت دی صحابه کرامو کې څومره مالدار خلک وو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا هغه صحابه کرام دي چې دا مالدار صحابه دي مالدار او مال په جيش العسره کې لګولې او ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعاګانې کړې حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ته چې وی یغفر الله لك یا عثمان ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت پټ او ښکارا او مخکینی رستنی د الله تعالی وبخي نو ځکه چې مال یې ولګاو جيش العسره کې ډېرې پیسې ولګاو عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ به د نبی علیہ السلام د بیبیانو خرچه برداشت کوله نو دا بنیادی دا بیا دا صحابه کرام او دا خو جنتیان دي
دا عشره مبشره وکړي حضرت عبدالرحمن ابن عوف هم دی او حضرت عثمان. نو د دې معنا دا شوه چې مال او یو صحابي هم دا نه دی ویلي دا دی غلط کار کوي. سوا د دې نه چې حضرت ابو ذر غفاري رضی الله تعالی عنہ دا رایه وه چې د سړي د ضرورت نه زائد مال چې دی هغه په دې باندې خرچ کول لازم دي. ضرورت نه زائد مال هغه قل العفو کې به التراشي هغه تفسیر بال خدای دا مطلب نه دی چې د ضرورت نه زائد مال خرچ کول په خلکو باندې لازم دي. که ضرورت نه زائد مال خرچ کول لازم وي او جمع کول حرام وي نو بیا خو د زکات تصور باړو نه. ځکه زکات خو دې ته وایي چې هغه په نصاب باندې نصاب دې ته وایي چې د ضرورت نه زائد او کال پې تیر شي. نو چې ضرورت نه زائد جمع کول او کال پې تیرېدل حرام دي نو بیا زکات څنګه پلاس بیا به حج په څنګه ځي من استطاع الیه سبیلا بیا به چې د ورځې سره راځي هغه خرچ کوي او څه ترې پاتې کوي نه. نو بیا به میراث په څه کې چلیږي؟ میراث خو دې ته وایي چې ان ترک خیره څه به پرېښودې سړی به مړ شي او څه به ترې پاتې. نو چې هغه جمع کوي نه نو څه به ترې پاتې کېږي څنګه؟ بیا به په نکاح چې ورکوې نو مهر به د کوم ځای نه ورکوې؟ صدقه به د کوم ځای نه ورکوې؟ چنده به د کوم ځای نه ورکوې؟ نو دا خو د اسلام هغه باقي ټول تصورات تا خراب کړو. نو دا یو بنیادی خبره په ذهن کې کېنوه چې مال جمع کول دا ګناه نه ده خو زکات نه ورکول ګناه ده. مال جمع کول ګناه نه ده خو چې زیاده خرچې راشي او خرچه نه کوي نو دا ګناه ده. ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم چې نه خرچ کوي نو بیا ورته وایي چې سزا به ملاوي. نو دا یو بنیادي خبره ذهن کې کېنول غواړي. بعضې خلک وایي چې مالداري او دنیاداري دې سره لرې او ما مالدار سړی دیندار لیدلی نه دی. وایي تا نه دی لیدلی ما لیدلی دی. د دې بعضې خلکو به دې شعرونه هم داسې ایمان لکه ته به وایې دی چې ته د قرآن آیات یو مولوي صاحب تقریر مې یو ځل اورېده مخکې د طالب علمۍ په زمانه کې سړی غالبا لا ژوندی دی خو ما یې کیسټ اورېده وی شیخ سعدی صاحب وی چې زن بیوه مکن گرچه حور است کونډې ښځې سره نکاح مه کوه اگر چې حوری. نو بیا وی چې هلکه ګوره شیخ سعدي صاحب خو دا وی او پیغمبر علیه السلام خو زیات نکاحونه د کونډو سره کړي سوا د حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها نه باقي خو ټولې کونډې وي. نو هغه وایي چې ګوره ورته هغه دا ویلي شیخ سعدي دا وایي د شیخ سعدي د دې خبرې مطلب دا دی چې زن بیوه مه کن داسې نه وایي چې زن را بیوه مه کنو د سړي ښځه ده نو دا مه کونډه کوه مطلب یې دا دی چې دا خاوند یې مه وژنه. دا څه وایي نو کوم ځای خبره ده او کوم ځای ته یې بولي؟ دا مناسبات بعیده مناسبات بعیده پوهېږې په خبره وام د کوم ځای او ډب د کوم ځای خېږي. نو دا اوس شیخ سعدي ویلی دی چې زن بیوه مکن یعنی زن را بیوه مکنو. دا ولې ځکه چې خو که شیخ سعدي غلطه خبره کړې ده او ته وایې چې شیخ سعدي خبره غلطه وکړه نو هغه نورې غلطې لږې کړې وي خو څه پیغمبر خو نه و. خو هر سړی چې دی په ما دا لازمه ده چې ما علم کړی دی نو زه به د هر چا د خبرې توجیه کوم خو زما د خبرې توجیه به څوک نه کوي او ما دا ټیکه اخیستې ده چې څوک څه خبرې کوي نو زه به یې خامخا خو زه به چې صحیح ویلې صحیح دی چې خطا ویلې هغه خطا بس نه به پوه شوی په دې. هغه وایي زن بیوه مکن زن بیوه غلطه خبره یې کړې ده. او د هغه په خیال کې دا وه چې کونډه هر څنګه چې خو دا مخکیني خاوند څه صفت کوي که ډېر هم ښی رستنی دارنګې په زړه کې به یې نور هم څه وچرته والله اعلم. نو دی وایي چې داسې مه کوه. دا معنا یې نه ده چې زن را بیوه مه کنو ښځه څه کوه مه کونډه کوه څنګه به یعنی خاوند یې مه وژنه ګرچې حور است خیر دی که ډېره ښایسته ده خو داسې مه کوه چې خاوند والا مړ کړي او بیا ته په نکاح والې نو دا اوس څه مطلب شو. نو د بعضې خلکو دا رای لکه د دنیا متعلق د نفت الله رب کې هم دا شعرونه شته. هغه وایي دنیا تخادعنی کأنی لم اعرف حقیقتها دنیا را سره دوکې کوي لکه ته به وایې چې زه یې نه پېژنم. مدت الی یمینها فقطعتها وشمالها
خی لاس راته راوګت کړو نو دا مې وله کټ کړو، چې ګس یې راوګت کړو نو دا مې وله کټ کړو. څه مطلب دی؟ نو مطلب یې دا دی چې منع الاله حرامها وانا اجتنبت حلالها. منع الاله حرامها وانا اجتنبت حلالها ورأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها. اوس په دې بیا داسې عقیده ساته لکه ته به دا د قرآن ټکی دی، په قرآن نه ولې عقیده نه ساتي؟ دا صوفیا وایي دا وی منع الاله حرامها، الله تعالی وی دنیا سه حرام ده او څه حلال، حرام خو به نه کې. وانا اجتنبت حلالها، ما اجازه ورسره د حلال هم نه خورم، حرام پکې خدای بند کړو او د حلال پکې ما بند کړو. او ورأيتها محتاجة، او ما چې ولید دا دنیا ډیره وږې وه او ډیره غریبه وه او ډیره محتاجه وه، متازه وه. محتاج په پښتو کې متاز، دا ډیره متازه او ډیره غریبه وه، وږې وه. نو فوهبت جملتها لها، ما چې وږې تږې دا ټول تواله، حرام هم تواله او حلال هم تواله، زه یو هم نه علمه. نو دا اسلام دی. حرام خو الله بند کړو، نو ته څه کوې؟ ته هم د ځانه خدای جوړې چې ته پکې حلال بند دی. تا ته دا حق چا درکړی دی چې ته وایې چې الله تعالی حرام بند کړم زه به پکې حلال بند کړم؟ دا هوا خو هم حلاله وه، نو دا پوزه دې ولې نه بندوله؟ دا هوا دې ولې راښکله؟ یو شیخ صاحب دی الله تعالی وبخښي زمونږ، هغه وی چېرته مې چا اورېدلي وو په کتاب کې مې لیدلي وو که لیدلي مې وی چې یو داسې زبر غونته کې وشي خوړت غونته کې، نو دا یوه سترګه باندې هم سلوشن ټیپ لګولی و، په دې یو سپېمه کې هم مالوچ ورکړي و، په دې یو غوږ کې هم مالوچ ورکړي و. چا دې تپوس وکړو چې دا ولې؟ بیا چې دا اسراف دی، په دې یو غوږ کار کېږي نو په دې دوه باندې څه کوو؟ په دې یو سپېمه کار کېږي، په دې یو سترګه هم لیدل کېږي، نو دا اسراف دی. نو دا من الخرائر دی، دا من الخرائر. دا خو الله تعالی پیدا کړي دی کې اتا پکې مالوچ ورکړه او سلوشن ټیپ دې پې ولګاو، نو دا اوس بد ښکاري که ښه ښکاري؟ چې کوم شي کې حرام او حلال دي هغې کې دا کوه. او دا حق تا ته چا نه دی درکړی چې ته به الله تعالی حرام کړي دي خو حرام دي، خو ته څوک یې چې ته پکې حلال حرامې؟ لم تحرم ما احل الله لك، الله تعالی پیغمبر ته وایي. نو ته کوم کوجایې چې ته به پکې حرام الله تعالی حلال کړي ته به حرامې؟ قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق، دا چا حرام کړي؟ دا چې حق چاته شته؟ نو دا د کله به ډوډۍ نه خوري، کله به وایي دا چل دی نفس وژنم، کله به وایي غوړي نه خورم، کله به وایي چرګ نه خورم. دلته په پنجاب کې یو پیر و خدای دې وبخي، او زمونږ نږدې خلکو کې د هغه مریدان هم شته، زما په نږدې خلکو کې د هغه مریدان. نو ما یې دا څنګه مرید یې ته؟ وایي زما هغه پیر فلان خستا پیر کې څه کمال دی؟ وایي زما پیر غوښه نه خوري. ولې؟ ځکه چې غوښه د تقوا خلاف ده. ما په دغه تقوا به ته څه وکړې؟ په دې به ته جنت ته څنګه لاړ شې؟ خو په لارې کې سویرات دی، وزن اعمال دی او عملنامې تقسیمې ودل دي چې تا ستا تقوا غوښې ته هیله نه ټینګېږي. هیله چې غوښه وخورې تقوا دې خرابوي. نو دا څنګه تقوا ده؟ دا غواسې څه اوم تار دی، د سپڼسو کچه تار دی، غړلی شوی هم نه دی. نو که دا تقوا داسې چې هیله د غوښې په خوراک باندې دا څه کېږي؟ تقوا ډسمس کیږي. او که دا تقوا داسې مولانا مودودي رحمه الله ته چا چېرته ویلی دی، یو دکاندار ورته خط رالیږلی دی چې زه دکاندار یم او بازار کې دکان مې دی او دې دکان ته ښځې هم راځي او سوداګانې کوي او هغې خو بې پردې راځي، بې حیا ښځې هم پکې راځي. نو د اسلام ما ته څه حکم دی؟ زه دا دکان بند کړم. مولانا مودودي ورته وایي ټینګ شه دغلته، ټینګ شه. تښتېدلو ته خو تقوا نه وایي، وایي دغلته ټینګ شه او د اسلام باندې عمل وکړه او د خپلې سترګې دې را کنټرول کړه چې پته دې ولګي چې ستا په ایمان کې څومره زور دی. دکانونه به خلکو ته پرېږدې، بس چې دکانونه ته ښځې راغلې را تښتې ته تښتې به تې نه، دا د شیطان شاګردان به تې زغلی به چې هغې په دې پوه شي چې هلکه مونږ ته زغلی او چې داسې د باندې لخ پې دربی ورته چې تښتې، نو بیا به څه کوې؟ بیا خو دی د غار ته ننوځه، ګیدړانو ځان له جوړ کړي بس هغې ته ننوځه، هلته هم د پسې بیا درځي، نو بیا به څه کوې؟ نو دا خبره نشته. ښه تقوا دې ته نه وایي چې هغه د غوښې په خوراک وایي چې زما پیر غوښه نه خوري، غوښه به نه خورې. نو پیغمبر علیه السلام مثال به داسې ثابت کړي چې پیغمبر علیه السلام ته غوښه پېښ شوې وه او نه یې وه خوړلې،
زه دا مثال څوک ثابت رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ولي غوښه خوښه بیزه چې به حلاله کړه نو دا پتونان او دا به خوښه. نبی علیہ السلام یو ځل یو زنانه کره میلمه دی، غالبا ام سلیم ده یا بل یو بیبي ده، هغې کره میلمه دی او چیلې ول حلال کړی دی. نو نبی علیہ السلام یې راوړه ته ولې ټوله ورځ هلته ناست و، څه ملګري ورسره نو چې هغه ولې یې مخوړه او پتونان یې مخوړه نو په پنځم ځل باندې نبی علیہ السلام یې ورشه یو ولې ته بل راوړه. نو هغې ورته د خدای پیغمبره پای کې خو دغه نو وی تا مال جواب راکړه که نه خو تلی ورې کټ ویله چې ما راته وې راوړه ته چې ته ورتلی نو ولې به پکې وې معجزه نه پېژنې. هغې وی ما ته څه پته وه خبره وشوه وی چې ما راته وی چې راوړه خو بس ورځه نو خبرې مه کوه، پیغمبر سره څوک خبرې ګرځوي، خو چې ما راته وی راوړه نو ورځه او راوړه ته چې څو پورې زه خورم نو راوړه. نو نبي علیه الصلاة والسلام د ولي غوښه خوښه ده، شاه دې خوښ دی، یحب الحلوه یا الحلوه، حلوا دغه حلوا ته نه وایي، خوږ شی خوښ دی، پیرني ده او که دا څیزونه دی خوښ دی. یو ځل صحابه کرامو ته وایي چې یاره څه خوږ شی څوک راوړی، یو سړی لاړ کور کې حلوا یې پخه کړه چې راوړه چې ویې کتل نو څه بدبویي به ترې راغلې وه، هغه وږم به یې نه و خوښ شوی. نو نبي علیه السلام یې دا دې په څه کې پخ کړې ده؟ وایي دا مې په غوړو کې. وایي دا غوړي په څه کې پراته وو؟ وی فی عکة ضب، وی دا د خادمۍ په سرمنه کې د خادمۍ نه مې ګوډه ایستلی و په هغې کې پراته. نبي علیه السلام یې نه خادمۍ مې نه ده، خادمۍ ګوډه مې نه دی. خادمۍ پېژنې که نه؟ خادمۍ په دې صحراګانو کې د سمسري په شانتې یو شی دمیاري لیکلي دي چې دا اوبه نسکي. عرب وایي د فلانکي او د فلانکي په منځ کې جمع داسې ده چې کالجمع بین الضب والنون، وی لکه مایه او خادمۍ چې جمع کړي. لکه پښتو کې مو وایي د پلانکي او د پلانکي د سپي او د فقیر ده. نو سپی او فقیر خو په یو ځای کې نه جمع کېږي، فقیر سره خو لوړي او سپی پسې غاپي. نو وایي اوره اوبه جمع شوي دي د سپي او د فقیر ده. نو عرب وایي د ضب او د نون ده. نو دا مدینې خلکو خوړه نو مکې خلکو نه خوړه. نو نبي علیه السلام په دې وجه ونه خوړه چې هغه وږه مې خوښ نه و. نور خو دا چرته څه شاذ نادر یو روایت د بادامو په باره کې مې چې ته په ذهن کې راغلی دی، والله عالم چې د سند په باره کې څنګه دی. عام طور باندې خو نبي علیه السلام د غوښې نه انکار نه دی کړی، د غوړو نه انکار نه دی کړی، دی نه دی ویلي دا تقوا خرابوي. خو دا تقوا څنګه تقوا ده چې دا غوړي خرابوي او غوښې خرابوي؟ له دې غوښه وخوړه او تقوا لاړه راغله، دا څه شی و؟ دا تقوا. نو دا به نه وی چې حرام چې الله حرام کړی دی حرام. ها که چرته کې په دې وجه دې بند کړو چې ښځله نه و، بیمار وی نو نه و ښځله. یعقوب علیه السلام بیمار و د اوښ غوښه یې په ځان بنده کړې، نو بیا یې په دې وجه وی چې یاره د الله تعالی په ما دومره لوی احسان وکړو نو زه به دا نه خورم. جدا مرحله وه، جدا مسله. لیکن دا چې ته وایې چې دا زبرګي ده، نو دا زبرګي نه ده. زبرګي د دې خوراک دی او نه په خوراکونو په معامله کې بد دا یاد ساته چې د خوراک په باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت داری او په دې خپل ځان عادت کا چې ښه شی ملاویږي نو ویې خوره والحمدلله ووایه، او چې وچه ملاویږي نو بیا ګیلې مه کوه، بیا شکر کوه، صبر کوه. چې ښه ملاویږي نو شکر کوه، او چې ښه نه ملاویږي او بیکاره ملاویږي نو که خورې وخوره که نه خورې مه خوره، صبر. بس دا پیغمبرانه خوی دی چې څه نه ملاویږي ګیله مه کوه، چې ملاویږي وی الحمدلله. او حرام او حلال فرق پکې ګوره. دا چې ته وایې چې نه دا پکې الله حرام کړو دا نور زه حراموم، نو الله خو الله دی، نو ته څه تا ته دا حق چا درکړی دی چې ته حلال حرامې؟ دا خبره پکې ذهن کې یاده وساته چې دا وروستو بیا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، دا به سبا شي ان شاء الله.